السلام علیکم ګرانو قدرمنو کتونکو، زه یم انجینر ارسلان خان. تاسو ما ګورئ بالکل نیغ په نیغه د پی ټي وي نېشنل پېښور څانګې ما سره ملګرتیا کوي اورین جاسیا. قدرمنو کتونکو، دا هیله لرم، دا امید لرم چې ستاسو د ژوند ورځې شپې مو ښې تېرېږي او څنګه چې همیش تاسو د خیبر پښتونخوا ټایم خپرونې ګورئ، پروګرامز ګورئ، نو په هغه کې به تاسو کتلي چې یو ډایورس اپروچ پکې دا رنګي چې د مختلف فیلډز نه دلته خلک راځي او په خاصه توګه ماني چې کوم د آګاهۍ سره تړلي یا اویرنس سره تړلي موضوعات وي، نو په هغې باندې په بیا ماني خبرې کېږي. ولې په پیډیو په سکرین باندې په یو اهم موضوع باندې مخکې هم یو خپرونه شوې وه چې پکې موږ دغه خبره کړې وه چې په دې باندې بیا هم پوښتنې پاتې دي او په دې باندې په بیا باندې د خبرو ضرورت دی. دا موضوع زموږ د ټول سوسایټي دپاره ایز ا سوسایټي او ایز ا انډیویجول د یو فرد په حیثیت سره زموږ دپاره په دې کې د ډېر څه د زده کړې، د ډېر څه د بدلون او د یو فکري انقلاب ضرورت دی په دې کې. او مشران خبره کوي، پوهان خبره کوي، وایي پرهیز چې کم دی نو دا د علاج نه بهتر دی. دا مې ډېر اورېدلي دي، دا مې په ډېرو موضوعاتو کې او په ډېرو خبرو کې کتلي دي. ولې دا نننۍ موضوع چې کم ده نو په دې کې به هم په دې خبرې احساس چې کم دی او دا د کاڼي کرښه چې ورته ویلې کېږي نو دا په دې کې ثابتېږي. ستاسو ترمنځ نه هیله کېږم چې ډېر زیات یو ډېر زیات فعال کردار ادا کوونکی په خیبر پښتونخوا کې تاسو ګورئ. زموږ یو ډېر محترم ډاکټر صاحب دی جي، تاسو سره معرفي کوو. موږ سره خپرونه کې شریکو شامل دی جي پروفیسر ډاکټر تحمید الله صاحب، څوک چې ډایرکټر دی د برنز اینڈ پلاسټیک سرجري سنټر حیدرآباد. تاسو جي خپرونه کې دروند راغلی وایي. ډېره مهرباني، زه ستاسو ډېر مشکور یم چې دا زما دویم پروګرام دی د برنز پریونشن په حوالې سره. لاست ټایم موږ په دې موضوع باندې څه خبرې اترې کړې وې، خو ماته داسې ښکارېدل چې یاره دا موضوع موږ پوره کور نه کړی شو. نو زه نن بیا حاضر شوم او ستاسو مشکور یم د پاکستان ټلویزیون چې د دې پبلک اویرنس سیشن دپاره موږ له ټایم راک. سر ستاسو ډېره زیاته مننه او انشاءالله دا سلسله به مخ په وړاندې رواني، چونکې دا موضوع که په دې بحث وشي خو هم په بیا د خبرو په دې باندې ضرورت وي. ستاسو جي ما چې څنګه جي په لومړي سر کې پوښتنه وکړه، خبره وکړه چې پرهیز چې کوم دی دا د علاج نه بهتر دی. کوم تاسو سنټر سره تړلي یا تاسو علاج سره تړلي کومې خبرې راځي چې اکې د سوځېدو یا برنز والا یا دغه رنګه دې سره تړلي چې کوم مختلف کیسز راځي چې پاکې سوانه پکې یا سوځېدل پکې د اور لګېدل پکې او داسې حادثات پکې شریکو شامل وي، دې کې د پریونشن یا د روکتام یا د ځان د ساتلو، ځان د بچ کېدو د دې څومره زیات اهمیت دی او تاسو د خپل ایکسپیرینس په رڼا کې د دې هغه افادیت چې کوم دی دا تاسو تر کوم حده پورې محسوسوئ چې دا دی؟ په برنز کې خو زما په خیال چې د پریونشن بغیر بل لار شته نه. ځکه که یو سړی خدا نخواسته وسوځي او د ده ډېر بهترین علاج وشي نو دې چرې هم په هغه شکل و صورت کې واپس نه راځي څنګه چې دی د حادثې نه مخکې. نو زما په خیال موږ سره یوه لار پاتې شي او هغه دا د پریونشن ده. نو د برن اینډ پلاسټیک سرجري سنټر چې دی هغه که یو طرف ته د سوځېدلي مریضانو د علاج معالجې دپاره هلې ځلې کوي، نو بل طرف ته هغه سنټر دا کار هم کوي چې د برنز پریونشن کې که هغه ډومیسټک برنز دی او که هغه انډسټریل برنز دی، که هغه ایسډ برنز دی، که هغه الکټریکل برنز دی، په دې ټولو د پریونشن دپاره هم کار کوي. او مونږ وختاً فوقتاً چې دی په ټلویزیون باندې، په ریډیو باندې، په اخبار کې مونږ داسې څیزونه شایع کوو، پبلش کوو او خلکو سره شریکو چې د دې برنز پریونشن وکړی شو. عام طور جي چې مونږ کله د شعوري طور یا د اویرنس خبره کوو جي نو په دې کې مونږ ګورو، مونږ وایو یاره چې هغه ځای کې تعلیم یافته خلک چې کم دی یا چې کوم لیک لوست والا خلک دی چې چا د داسې تعلیم سره سنه سواسته شکل راغلي نو هغو دغه رنګه کیپیسټي یا هغه شعوري دغې لږه سیوا وي. تاسو خاص په دې خپل فیلډ او کیسز کې دا خبره دې سره اتفاق کوئ که نه په دې کې مختلف فیلډ سره ایجوکیټډ خلک چې کوم دی هغه تاسو ته پکې هم راځي او داسې غلطیانې دغه ته کېږي، مسلې ته کېږي؟ حادثې چې دی نو هغه هر ځای کې کیدی شي او د هر چا سره کیدی شي. او کله کله چې دی نو د انسان لږه غوندې بېغوري هغه که تعلیم یافته وي او که غیر تعلیم یافته وي، که لږه ډېره بېغوري ترې وشي نو خدا نخواسته که دا حادثه وشي نو د هغې د متاثره کېدو پکې امکان وي. زموږ په وطن کې یو څو څیزونه داسې دي چې هغه موږ ډېر په بېغورۍ سره او ډېر په لاپروایۍ سره هغه کوو. د مثال په طور باندې که تاسو په ګاډي کې، په موټر کې یا په موټر سایکل کې د پټرولو اچولو دپاره پټرول پمپ ته لاړ شئ نو هلته واضح طور باندې دا هدایات لیکلي وي چې تاسو خپل ګاډي آف کې، موبایل آف کې، د ګاډي نه بهر راوځئ او بیا پټرول واچوئ. خو که تاسو کتلي نو موږ په دې هدایتو باندې عمل نه کوو.
او هغلته د حادثاتو امکان بیا پیدا کیږي. دغه شانتي موږ چې په کور کې کله الکتریکل وایرینګ کوو د الکتریکل وایرینګ دپاره او د ګیس د فټینګ دپاره په کار دا ده چې موږ مستند خلک کنسلټ کو او هغه وایرینګ وشي او د هغې چیکینګ وشي او د هغې نه پس د بجلی کنیکشن یا د سوی ګیس کنیکشن هغه کور ته یا هغه ځای ته میلاو شي. که دغه کنیکشن پراپر نی نو په دې کې د حادثو امکان کیدی شي. که دغه وایرینګ پراپر نی نو په دې کې د حادثو امکان کیدی شي. دغه شانتي د نن سمود وړاندې د بجلی محکمه او د سوی ګیس محکمه چې دی هغې دپاره به یو ریکوایرمنټ دا و چې تاسو فټینګ په چا باندې کوئ نو چې هغه مستند کوالیفاید ټیکنیشن وي او هغه سرټیفیکیټ به یې ترې غوښته. اوس چې دی نو دغه تخصیص زما په خیال چې دومره زیات اهمیت څوک نه ورکوي نو په کار دا ده چې مستند سړی کم کار وکړي نو په هغې کې د حادثو امکان کم وي. صحیح سمه سره موږ جی یو خبره زیاته نوټ کړله چې په کم سوسایټي کې د بعضې ټایم کې دا د اویرنس چې کم فیلډ کې یا کمې مسلې سم ستونزې هغه ونه شي نو څنګه چې تاسو چې د افادیت خو ډېر زیات سیوا دی خو که ان کیس تاسو ګورئ چې دا وایلیټ کړي نو هغې نه پس چې کوم پروسس دی دا څومره زیات کمپلیکیټ شي او په دې کې کم داسې خبرې چې د هغې څه ازاله نه کیږي او کمې خبرې داسې چې په هغې کې بیرته هغه ته څه نه څه چانسز جوړېدی شي چې او یس دې ټایم کې دا د دې هغه دغه واپس هغه حالت ته تللی شي. او په دې کې زه دا وایم چې کم د سوځېدو حادثات دي نو هغه په مختلفو د هغې وجوهات مختلف دي. لکه په ګرمو اوبو باندې سوځېدل، په اور سوځېدل، په کیمیکلز باندې سوځېدل، دغه د بجلی سوځېدل چې کوم دي دا مختلف وجوهات دي چې دې باندې دا د حادثات وشي او بیا دغه مریضان اسپتالونو ته راځي. اوس په کور کې چې کم د اوبو سره حادثات کیږي نو په دې کې 80% حادثات په کچن کې کیږي او په دې کې 90% چې کم مریضان نو هغه زنانه او د زنانو کې چې کم وجوهات وي نو هغه دا دي چې وړوکې غوندې کچن دی په هغې کې زنانه ده لوی څادرې په سر کړې وي او یو طرف ته چوله ده که هغه صادر یا لوپټې پیس کې اور واغشته نو نن سبا خو جامې هم داسې دي چې مخې سره اور علي نو په کار دا ده چې بجای د دې چې دومره لوی صادر په سر یو وړوکې غوندې سکاف والي ویښته پې وتړي او خپل دغه کار روزګار په خپل کچن کې کوي. دویم چې کم متاثرین دي په دې حادثاتو کې هغه ماشومان دي نو د ماشومانو داخله چې دی هغه په کار دا ده چې په کچن کې نی ماشومان د کچن ته نه راځي. دریم چې کم دی نو هغه زمونږ نن سبا چونکې د یخنۍ موسم شروع شو او د ګرمو اوبو استعمال به هم شروع شي گیزر چې کم دی هغه اوس زیاتو ځایونو کې خلک استعمالي د بجلی گیزر دی که د انسټنټ گیزر دی او که د سوی ګیس گیزر دی نو په دې کې چې کم ترموسټیټ دی په کار دا ده چې دا موږ په وام باندې وساتو چې تړ مې اوبه پکې راځي بجای د دې چې موږ په هاټ باندې وساتو نو هغې کې د سوځېدو امکان زیات وي. نو یو دغه وړې وړې خبرې دي چې دې باندې که موږ عمل وکړو نو موږ د دې حادثاتو نه د بچ کېدو څه لاره جوړولی شو. ایگزیکټلی سر څنګه چې تاسو ویلې چې دې کې ډېر زنانه مبتلا دي ځکه د کچن کار خو ټول کوي هم زنانه خو څنګه چې تاسو کوکر خبره وکړه د پریشر کوکر څه دی دا نن سبا ډېر کامن دی هر کور کې یوز کیږي نو د دې څخه خپل داسې احتیاط موږ ته پکار دی. لومبۍ خبره خو دا ده چې پریشر کوکر چې کم کورونو کې استعمالیږي نو د پریشر کوکر چې کم زنانه استعمالوي چې د هغې په استعمال باندې ځان پوهېږي ځکه چې د دې پریشر کوکر یو خو کوالټي کتل پکار دی چې دا د کمې کوالټي پریشر کوکر دی یو طرف ته خو زمونږ انفرادي ذمہواري دا ده چې مونږ دا پریشر کوکر الو یا د ایکسټینشن وایرز الو یا چې کم د بجلی سره او د کور د استعمال څیزونه دي چې هغې کې لږ غوندې یو معیار ساتو چې د دې معیار نه کم پریشر کوکر یا د دې معیار نه کم ایکسټینشن وایر به زه نه استعمالوم. دویمه چې کومه خبره ده هغه په حکومتي سطح باندې ده. حکومتي سطح باندې دا پکار ده چې یو داسې قانون جوړ شي چیرې پریشر کوکر یا دغه شانتې نور د استعمال څیزونه چې دي هیټر دی گیزر دی چې دا د یو خاص سټینډرډ نه کم سټینډرډ په بازار کې اویلیبل ني نو چې دغه کم سټینډرډ اویلیبل ني نو زما په خیال چې دا حادثات به کم شي. سر یو رائټ کاغذ پریشر کوکر موږ خپل یوز کوو زه خپل کچن کې کار کوم خو که زه دا یو خبره وکړم چې په هغې خو الریډي لیکلي چې په دې کې دا داسې پخېدی شي دا څیزونه چې دا الاوډ نه دي. که زه درته وایم پهله زموږ په کور کې چې څه ضرورت شي رایس چې کم دی وریجې هغه موږ پریشر کوکر کې هغه ډېر سختۍ سره منې کړي دي. اکثر چې کم ساګ زموږ هغې ورته وي چې کم هارډ وي پالک ساګ چټشم ساګ دا څیزونه چې وي ویلیج سایډ ته ما کتلي دي نو دغه څیزونه خو ډېر سختۍ سره منې کړي دي د بره د پریشر دغه څه کېږي دې ته بره راځي نو دا څیز مه یوز کوئ نو بیا هم زموږ خلک همدغه څیز پته هم لګي بې احتیاطي کوي. نه پریشر کوکر چې دی دا د پخلي دپاره دی
او په دې کې داسې تخصیص مونږ نشو کولی چې دا شی به پکې پخی او دا به پکې نه نو پخی. سر ما خپل بای کړی دی هغې کې لیکلی دی چې په دې کې دا دسیز ده د دې 30 منټس ټایم د دې 25 دی پوره چې کم تاسو چې یو معیار والا چې کم نن سبا یو سیس کوم د برانډډ دی چې یو ښه دغه والا نو هغې کې الریډي ټوټل سر 7 دغه دی چا پکې کولی شي. زه چې کومه خبره کوم هغه دا ده چې یو خو په هغې ټایم ورکړي چې یاره دا خوراک که تاسو پکې پخوئ نو دومره ټایم به ورکول غواړي. بل دا دی چې د هغې دپاره څه بنیادي اصول دي. هغه اصول دا دي که تاسو پکې هر څه پخوئ نو د هغې دپاره د اوبو لیول څونه پکار دی ځکه چې په هغې کې به ډیفینټلی سټیم جوړیږي او هغه سټیم دپاره پکې سپیس پکار دی چې هغه سپیس پکې تاسو پرې نه دی او تاسو یې د اوبو نه مکمل ډک کې یا پکې چې کم خوراک پخوي هغه پکې بالکل د هغه مقدار نه زیات واچوي. ډیفینټلی چې کله په دې کې سټیم جوړ شي نو په دې کې یو ایگزیټ والو پکې وي وړوکې غوندې چې کله دې کې سټیم جوړ شي نو هغې نه لږ سټیم بهر روزي آواز هم کوي او هغه ټایم چې کم تاسو یادوئ نو هغه ټایم مطابق خوراک پوخ شي. اوس که دغه بنیادی اصول تاسو فالو نه کړه نو ډیفینټلی دا به حادثه کیږي. دویم چې کومه زه کیسه عام طور باندې د مریضانو نه اورم هغه دای چې خوراک پوخ شو خو چونکې میلمانه راغلیو میلمنو بیړه کوله زر تلل هغې غوښتل نو مونږ هغه پریشر کوکر نه پوره ګیس نه ووتې او مونږ زر ته سر لرې کړو نو هغې نه حادثه وشوه. نو د میلمه تک چې کم دی هغه په دې خبره باندې پوهول پکار دی چې بی خوراک به پخیږي هغې باندې به دومره ټایم لګي او د هغه ټایم بچ کولو دپاره هر ځای کې تاسو ټایم نشئ بچ کولی او زه خبر نه یم چې موږ ټایم بچت کړو نو په هغې څه کوو ځکه چې ما خو اوسه پورې داسې څوک مصروف خلک ونه لیدل. زه عام طور باندې دا د دې سره مکمل طور باندې متعلق خبره خو نه ده خو چونکې دې سره راله نو وبه کم عام طور باندې زموږ خلک چې دی نو عام زه تپوس کوم چې یاره څه وخت اوده کېږئ زموږ زیات خلک چې دی د 1 او 2 بجو نه پس اوده کېږي. خوراک چې دی زموږ د 11 بجو نه پس د شپې. سحر چې دی نو زیات تر خلک دفتر ته لیټ راځي یا خپل کار روزګار له لیټ ځي. نو زما خیال دی چې موږ د خپل روټین قسم کو نو سهار به زه ګنګس نه ما سهار به زه صحیح ما نو او سر تاسو خبره لګ یو سټپ وړاندې موږ چې انسټیټیوشنلی یا لکه مطلب د ګورنمنت په لیول مانی یا سټیټ په لیول مانی دغه رنګه لیجسلیشن هم په کار چې کم ځایونه دا دغه راځي نو شي هغې حوالې سره هم څه چیک او بیلنس وي چې خلکو ته رسي او څه خو جي تاسو څنګه وایي څه زموږ په کورونو کې دننه او څه د نظام کې د ریفارمز یا د بدلون ضرورت چې دا وي. نظام بدلول چې دی نو هغه زما ستا په اختیار کې نه دی خو زما خپل خیال دا دی چې زموږ خپل اختیار په ځان باندې خو شته چې زه خپل عادات اطوار او دغه برابر کما او چې کوم پریکاشنز دي هغه واخلم نو زما په خیال چې خپل ځان هم د حادثاتو نه بچ کولی شو خپل کور والا هم د حادثاتو نه بچ کولی شو. لکه تیر پروګرام کې موږ یو خبره دا کړې وه چې زموږ په وطن کې د سوی ګیس لوډ شیډینګ کیږي او دلته عام طور باندې خلک چې دی هغه د سوی ګیس چولې استعمالي د کم کورونو د ګرمولو دپاره. اوس چې کله د سوی ګیس لوډ شیډینګ شروع شي ګیس بند شي نو چوله آف شي او موږ هغه آف چوله چې دی هغه بیا بندو نه هغه سحر چې کله واپس ګیس راشي نو هغې نه د ګیس لیکیج وي او پوره کور د ګیس نه ډک شي او که سحر چا لایټر ولګو یا چا ماچس ولګو یا چا بلب ولګو نو هغې نه به دماکه کیږي. اوس په دې کې دا پکار ده چې یو خو مونږه د کور د ګرمولو دپاره د هیټر د استعمال نه بالکل پرهیز وکړو ځکه ګرمې جامې واچوه بړستن کې کېنه نور څه داسې سویټر واچوه خو دغه د ګیس چوله چې کومه ده یا د سکرو چوله چې کومه ده دا خطرناکه ده ځکه چې دا یو حدیث مبارک دی چې تاسو کله سملی نو اور مړ کې او بیا سملی. اوس په دې کې څونه لوی حکمت دی. لاست ټایم ما دا ویلو چې کور کې څونه مشران دي څونه زنانه دي څونه ځوانان دي هغې له دا پکار دی چې د شپې سملی چې کم د ګیس بهر والو لګېدلی دی د میټر سره چې هغه آف کوي او چې سهار مانځه لپاسي هغه د آن کی. نو زما په خیال چې داسې به موږ د ډېرو حادثاتو نه بچ شو ځکه چې څونه کیسز راځي د هغې مین وجه دا چې د شپې په کور کې ګیس ډک شو او سهار چې څوک پاسېدل نو هغه حادثه وشوه. نو که دا بهر والو موږ بند کړو نو زما په خیال چې دې کې به ډېر بچت وشي. سمجي زه دې کې خپل زموږ څومره کتونکي یاد هم دا خبره کوو چې موږ اکثر په خپل ژوند کې یوه خبره په بیا کوو چې یاره که داسې شوي وي نو څومره به ښه وی نو هغه ډاکټر صاحب په اصل کې تاسو ته هغه خبرې کوي چې هغه وروسته کم افسوس کیږي نو د هغه افسوس نه مخکې
کمی خبرې دي او دوی په خپلو سترګو په خپل چې کوم د دې اداره ده په دغه رنګ باندې هغه خپل کار کردار ادا کوي او دغه خلک ګوري د هغو د افسوس نه د هغو د تکلیفونو نه خبر دي. نو د یو طبيب یا یو خپل ډاکټر په حیثیت سره د دې متعلقه ادارې د مشر په حیثیت سره هغه خپل نظر دی، خو د کم چې مریضان راځي او د هغو نه کمې غلطیانې کوتاهیانې شوي نو د نورو داسې حادثاتو نه بچ کېدو لپاره همدغه رنګه د خپرونه چې کوم د په خاص په دغه تسلسل کې کېږي او په کار چې د حوالې سره موږ خپل په دې خپرونه کې څومره هغو معلومات موږ سره شریکوي چې دا موږ په دې باندې ښه اکټیولی ځان پوه کړو، خپل ګیر چاپېره خلکو که څوک دې ټایم کې ناسي ځان پوه کړي په کار چې هغه لاړ شي نور خلک خبر کړي. ډاکټر صاحب موږ ګورو د انډسټري برنز ذکر چې راځي چې کوم کارخانې سره تړلي حادثات راځي د سوځېدو ده. جی انسان چې سوچ کوي نو کله چې موږ د یو کارخانې یا د انډسټري سوچ کوو نو موږ دا وایو چې دا به یو فارمل یو ډېر فعاله سټرکچر وي او په دې کې به دننه دغه رنګه د تاسو چې څنګه وایي چې د سیفټي یا د دغه رنګه میجرز چې کوم هغه باغستې شوي دغه رنګه احتیاط چې کوم دی به کېږي. ولې د تاسو چې وایي حادثات راځي نو په دې کې څه داسې خلک هم شته چې هغه کې دغه رنګه دغه نه کې احتیاط نه کېږي یا دغه رنګه د هغو سټرکچر چې هغه رنګ نه ډیفاین شوی یا دغه رنګه د دې هغه لاس چې کوم دی انفورسمنټ چې کوم دی هغه دغه رنګه نه کېږي. کوېسچنز دی ریلیټډ څومره راځي په دې کې چې دی نو دوه درې خبرې کېدی شي. یوه خبره خدا ده چې په انډسټري کې کله موږ کار کوو نو چې کله تاسو انډکشن وکړئ د لیبر نو هغې سره یو اویرنس سیشن په کار دی چې ستاسو به دلته کم کیمیکل سره ډیلینګ وي. دلته ایسډز استعمالیږي، دلته چې د الکلیز استعمالیږي، دلته فینولز استعمالیږي. نو دغه مختلف قسمه ایسډز او الکلیز چې استعمالیږي نو دا به هینډل کوئ څنګه. دا هغه هینډل کولو دپاره پروټوکول څه دي. تاسو به ګلاوز اچوئ، تاسو به ماسک اچوئ، تاسو به کیپ اچوئ، تاسو به پراپر ډانګري چې هغه به اچوئ چې ستاسو وجود د دغه کیمیکلز د نقصان نه بچ شي. لومبۍ خبره. دویمه خبره دا ده چې تاسو کله نوې برتي وکړئ او نوې کسان تاسو سره راشي نو هغوی په دغه پروټوکولز باندې خبر نه وي. دا د لیبر ډپارټمنټ او د هغه کارخانهدار ذمہواري ده چې دا کسان 5-6 ورځې په دې باندې یو اویرنس سیشن ورسره وکړي او په دې باندې خبر کړي چې دا د حادثات امکان دی، دا کیمیکلز دي، په دې باندې تاسو وجود ته نقصان رسېدو امکان شته. تاسو ځانم په دې باندې زخمی کولی شي، ځان ته نقصان رسولی شي او چې کوم تاسو سره ګیر چاپېره خلک دي هغې ته هم نقصان رسېدی شي. زما په خیال چې دا د لیبر ډپارټمنټ او د کارخانې د مالکانو دا ذمہواري ده چې کم کسان نوې انډکټ شي او راشي کار دپاره چې هغوی ته دا سیشن علي. دویم چې کوم دی زموږ سرکاري ادارې دي. په سرکاري ادارو کې چې کوم زموږ د بجلی محکمه ده په هغې کې د هائی ټینشن وایرز چې کوم دی هغې باندې د کار کولو دپاره یو پروټوکول دی. په کار چې دغه پروټوکول سټریکټلی فالو شي. ځکه چې تاسو کله په پول باندې کار کوئ نو هغې دپاره د ګلاوز ضرورت دی، هغې دپاره چې دی نو تاسو سره د هیلمټ ضرورت دی، هغې دپاره تاسو سره د بیلټ ضرورت دی. دا ټول هر څه هغې سره اویلیبل وي. خو زموږ په وطن کې خلک دا بادري ګڼي چېرې بغیر د ګلاوز نه بغیر د بیلټ نه پاسو خیجي او کار وکړي. خلک هغه سړی زیات بهادر ګڼي. تاسو به کتلی چې تاسو کله ملګرو سره ډرایوینګ کوئ او تاسو که سیل بیلټ د تړلو کوشش وکړو نو خلک به د پورې خاندي چې یاره دا څه زنانه نزاکت دی چې ته اوس په پېښور نه اسلام آباد پورې ځې او سیټ بیلټ دې وتړه. زمونږ ډېرې رویې چې کوم دي په کووډ کې تاسو وګورئ چې کوم خلکو به ماسک استعمالو هغې پورې به خلکو خندل چې یاره ته ډېر یریږي چې تا ماسک اچولی دی. حالانکې ضروري نه ده چې مونږ هغه کم پروټوکولز دي د هغه وایلیټ کو. د دې دا مطلب دا دی چې یاره زما په وجه باندې بل چاته تکلیف ونه رسي، زما په وجه باندې بل کس بیمار نشي. سر څنګه چې تاسو دغه وکړه که نه که څنګه سیل بیلټ اچوئ یا داسې قانون فالو کوئ کمن مده څیزو کتو زموږ خلک پهله خبره دا وکړي دا شو آف کوي. نو دغسې زموږ داسې خلکو ته نه ده پکار. زموږ د وړو وړو غلطیانو د وجې ډېر غټ نقصان موږ وکړو. د هغه نقصان نه بعد موږ ته پته ولګي کاش چې دغه څیز څنګه چې سر ارسلان وایي چې کاش دغه کار دی دغه موږ نه وی کړی. داسې د هغه افسوس نه بهتر دی چې بنده د شروع نه د سوچ او فکر نه کار والي او چې خپل ځان هم بچ کړي، خپل ګیر چاپېره خلکو هم خیال وساتي او د دغه حادثاتو نه هغه مخنیوي وشي. سر موږ خو دا ډېر په دغه سره ګورو، په فریکوینټلی ګورو او په بیا باندې ګورو چې تاسو چې کوم دی نو
ډېر په دلچسپۍ سره د اویرنس چې څومره سیشن وي نو ذاتي طور خو تاسو هر هغه ځای ته ځان رسوئ چې خلک خبر شي ځان خبر کړي خو بیا هم کوم چې ستاسو اداره ده هغه دې حوالې سره مطلب څه کردار ادا کوي چې خلک اویر شي یا د دې را اویر کولو لپاره څه داسې هلې ځلې کیږي څه داسې شوي دي څه داسې پلان دي. په دې سلسله کې یو خو موږ په ټلویزیون باندې دا دویم پروګرام دی هر ځل چې د یخنۍ موسم شروع شي نو زموږ په زړه کې یره پیدا شي چې دا د سوځېدو حادثات به اوس بیا زیاتېږي ځکه که تاسو زموږ د مریضانو ګراف وګورئ نو هغه په نومبر کې په زیاتېدو شروع شي او دا پیک ته رسي په جنوري فروری پورې او بیا په مارچ اپریل کې لږ لږ راکمېدل شروع شي. خو څنګه چې شروع کې موږ خبره وکړه چې د سوځېدو بهترین علاج د هغې پریونشن دی. نو موږ وختن فوقتن په ټلویزیون باندې په ریډیو باندې په پرنټ میډیا کې دغه شانتي څیزونه ورکوو چې دا وشي. اوس په دې نومبر چې کوم آخري هفته ده په هغې کې موږ یو سمپوزیم پلان کړی دی چې موږ په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې چې کوم پوسټ ګریجویټ میډیکل انسټیټیوټ دی په هغې کې به موږ دا سمپوزیم کوو او په دې کې به چې کوم د یونیورسټو د کالجونو د اسکولونو طلبا دي د هغې اساتذه دي هغه به راغواړو او زما خپل خواهش دا دی چې داسې پبلک فیګرز پکې هم انوایټ کما چې هغه د میډیا اټینشن ورته میلاو شي ځکه چې میډیا سره خو دومره موضوعات دي چې هغې دپاره هر یو موضوع او هر یو فنکشن داسې ډېر اهم نی خو زه وایم چې داسې پبلک فیګرز پکې راشي او دغه شانتي هغې ته څه اټینشن میلاو شي او میډیا کې ورته کوریج میلاو شي ځکه چې میډیا کوریج میلاو شي نو هغه خبره ستاسو زیاتو خلکو ته ورسي. اصل تاسو چې په بیا باندې دا خبره کوئ چې مطلب دې حوالې سره خپل کردار ادا کړي تاسو لکه دا خو ستاسو د یو اداره ده او هغه لګیا دی هم خپل هلې ځلې کوي هم علاج ورکوي په صوبه کې صرف دا یوه اداره ده بلکې اوله اداره هم ده او دې نه پس نور زما خیال پلانې خو لا به جوړې شوي نه خو دې نه علاوه تاسو د اویرنس ریلیټډ هم خپل کار کوئ. نور د سوسایټي کې کم داسې فعاله کردارونه چې خپل کردار ادا کړي ځکه چې دا خو د یو تن یا د یو فرد کار نه دی دې ټیم کې موږ ډېر زیات خلک ګوري په دې کې په دې دا چغه چې کم ده یا دا ناره چې کم ده د کم ځای نه شوتې ده پکار دي. د دې لپاره چې دی نو موږ وختن فوقتن مختلف فورمز باندې دا آواز اوچت کړی دی. یو خدا دی چې کم زموږ پروینشل اسمبلی ده هلته موږ یو بل جمع کړی دی هغې ته هم دا ریکویسټ کړی دی چې په خیبر پښتونخوا برنز اینډ اکسیډنټ پریونشن اتھارټي دلته جوړه شي. دغه برنز اینډ اکسیډنټ پریونشن اتھارټي به دا کار وي که څوک کور جوړوي یا پلازه جوړوي یا رسټورانټ جوړیږي نو هغې کې به هغه ټول فیکټرز کتلی شي چې هغې کې د حادثو امکان موږ کمولی شو د اور لګېدو امکان کمولی شو. اوس به تاسو خیال کړي چې زموږ ډېر داسې پبلک ځایونه دي چې هغې کې فایر ایگزټ نشته هغه بلډینګ کې په یو ټایم باندې په زرګونو خلک موجود دي که خدا نه خواسته هلته اور لګي نو د هغه ځای نه د وتو هېڅ لاره نشته یوه لارې او په هغې باندې که خدا نه خواسته داسې حادثه وشي نو هغې نه وتل ګران شي او د خلکو د مرګ امکانات پکې زیات شي. اوس یو شی دی سموک ډیټیکټرز لکه په کورونو کې یو په داسې لوی پبلک ځایونو کې دا سموک ډیټیکټرز لګېدلي که خدا نه خواسته اور لګي نو هغه سموک چې راشي نو هغه ډیټیکټ کړي او هغه آواز وکړي او خلک خبر شي چې را دغه شانتې د اور لګېدو امکان شته نو د هغې مخنیوي په ټایم باندې وشي او د هغه حادثو نه خلک ځان بچ کولی شي. زما په خیال چې 50% یا 80% ځایونه داسې دي پبلک چې هلته دا سموک ډیټیکټرز نشته او سموک ډیټیکټرز باره کې خاص خبره دا ده چې کم عمارت کې یا په کم بلډینګ کې سموک ډیټیکټرز وي نو هلته د اور په وجه باندې د مرګ امکانات چې دی 80% کم شي. حالانکه ډېر عام شی دی په هسپتالونو کې دا سموک ډیټیکټرز پکار دي داسې په پبلک ځایونو کې دا سموک ډیټیکټرز پکار دي او د هغې بیا پراپر مینټیننس پکار دی ځکه چې زموږ یو دام دی چې موږ یو شی انسټال خو کوو خو د هغې مینټیننس نه نو بیا را نظر خراب شي نو که سموک ډیټیکټرز انسټال شي او د هغې پراپر مینټیننس کیږي نو دا د دې حادثاتو د مخنیوي دپاره یو ډېر ښه قدم کیدی شي. بالکل ډاکټر صاحب داسې خو تاسو ډېر زیات فیشن راځي خو چې کم دي زیات د اور د وجې وي یا څنګه چې موږ د پریشر کوکر خبره وکړه څنګه موږ د ګیس خبره وکړه زیات دی کې داسې کم دغه والا ډېر انوالو دي. تاسو خپل سوال یاد ساتئ د دې سوال نیمه برخه زما په ذهن کې چې کوم اوس راغله هغه دا ده چې موږ ایجوکیشن ډپارټمنټ ته هم یو ریکویسټ لیږلی دی هغې ته هم دا ویلي دي چې د 8 9 او 10 جماعت
په نصاب کې د برنز پریونشن باندې یو مضمون خامخا پکار دی چې کم از کم موږ خپل ماشومان په دې باندې پوه کړو چې یاره د برنز د پریونشن دپاره موږ څه کولی شو. ستاسو سوال دا و چې یاره کم قسمه مریضان زیات راځي. نو یو خدا دی چې کم زمونږ په کورونو کې حادثات کېږي دا د ټول نه زیات کامن دي. د ګرم اوبو تاسو زمونږ چې کم عام دغه تقریبات په کورونو کې هغې کې چې خوراک سکاکو شي نو خلک یا چیز کی یا کاوز کی په دې کې کنیانی کی نو سره په غیږ کې ماشومي او ګرم چای یا ګرم کاوه سره په لاس کې ماشوم که لاس په وخوځول نو هغه ګرمه چای یا کاوه او هغه ماشوم باندې توی شي یا په هغه مشر باندې توی شي. نو زما په خیال موږ له پکار دا دی چې د دې وړو خبرو ښه د ټول نه زیات حادثات بیا په کمه میاشت کې کېږي په روژه کې. ځکه چې په روژه کې د خوراک سکاک د ټول د کور چې څونه بندیان دي په یو ټایم باندې خوراک کوي او هغه خوراک چې دی په کچن کې تیاریږي او بیا راوړل کېدي او په یو میز باندې خلک ایږدي. اوس په دغه کور کې ټول بندیان چې دي په دغه ټایم باندې په کوکینګ کې مصروف دي. په دې کور کې که د خړپوسو ماشومان وي او راشي او په دې میز باندې که میزپوش موږ خور کړي وي نو دغه ګرم خوراکونه راځي او په دغه میز باندې خلک ایږدي. ماشوم چونکې میز ته رسېدي خوشي نه د میزپوش که یوه پیس کې د هغه په لاس ورغی اب ځان پسې راکاږي او دا ټول خوراک هم په هغه باندې راتاو شي او دغه حادثات ورسره کېږي. دغه شانتې چونکې په کچن کې ایټ ا ټایم 3-4 زنانه په یو ځای کار کوي کچن وړوکی دی نو په کار دا ده چې دغه اخلې پخلې موږ داسې طریقې سره وکړو چې په یو ټایم باندې یو کس یا د کچن چې څونه سپیس دی د هغې مطابق پکې کسان وي بجای د دې چې پکې د یو کس ځای دی او موږ پکې 3 کسان لګیا یو کار کوو نای کوم د حادثاتو امکان زیات شي. ډاکټر صاحب مونږ خو ګورو چې ستاسو اداره ډېر ډیډیکیټډلی دې ته کار کوي او دې نه علاوه هم په پاکستان کې دننه نور داسې ځایونه وي بلکې پرایویټ کیپیسټي کې به هم مختلفو ځایونه لګي او خپل کار کوي. خو چېرته چې دغه پروفیشنل یا خپل پیشوارانه چې کوم دي د پیشې سره تړلي دغه ډیوټیز چې کوم دي دا فلفل کیږي دا ترسره کیږي نو دې دوران کې موږ ګورو نو چیلنجز د هرې ډوډۍ سره تړلي چیلنجز هم وي. کوم چې ستاسو جاب دی یا ستاسو ډیوټیز دي او هغې ته دغه رنګه کیسز راځي د سوځېدو ده یا دغه رنګه اکسیډنټس چې کوم دي حادثات چې کوم وي د هغې پیشنټس چې کوم دي تاسو ته راوړل کېږي د دې سره تړلي کم چیلنجز چې کوم دي نو هغه ستاسو سټاف ته یا ډاکټرز ته یا نرسز ته یا کوم څومره خلک پکې انګیج هغه ټوټل د دي جاب ریلیټډ چې کوم زموږ چیلنجز دي هغه ډېر زیات دي ځکه چې په دنیا کې چې څونه سرجنز او څونه نرسز په برن سینټرز کې کار کوي په هغې کې د ډیپریشن یا د خفګان شر د ټولو نه زیات دی ځکه چې دغه نرسانې او دغه ډاکټران او دغه پیرامیډکس د سحر نه تر ماښامه پورې په دغه برن سینټرز کې کار کوي او دغه مریضان چې څونه تکلیفونه نه تیریږي دا تکلیف دی د ځان سره کور ته وړي. نو اوس موږ دا کوشش کوو چې دغه نرسانو ډاکټرانو د ذهني صحت دپاره هم داسې یو پروګرام شروع کړو چې دوی د ډیپریشن ښکار کیږي نه. نو هغې دپاره موږ مختلف سټریټیجیز جوړ کړي دي او انشاءالله چې په دې راتلونکي 3-4 میاشتو کې به هغه موږ امپلیمنټ کړو. نو ځکه چې زما معالج او زما نرس ذهني طور باندې صحتمند دي نو هغه به زیات ښه طریقې سره د مریضانو خدمت وکړي شي بجای د دې چې هغه د په ډیپریشن کې لاړ شي نو ستا پوره ماحول چې دی هغه شانتې پاتې نه شو او که ماحول هغه شانتې پاتې نه شي نو ستا د علاج معالجې معیار هغه نه پاتې کېږي. ایگزیکټلی ډاکټر صاحب کو ګوري څومره اکثر موږ به داسې کتل زه په خپله سرکاري هاسپټل ته چې ما وزټ وکړو چې ما هغه ډاکټران وکتل زه وایم چې د ډاکټرانو جاب چې دی ډېر زیات هارډ دی او زه هم دا یو صدقه جاریه هم ده ځکه چې دومره هغې کم ټریټمنټ او کوم څومره سختۍ سره چې یو مریض و زه تللی وم دا خبره ماته په سکرین یا په کار دی نه هغه والا شوګر مریض و سر او هغې ته اپریشن کړی او هغې کې چینجي شوي وو او 3 ډاکټران لګي وو او هغې صفایي کوله مګر دا زموږ په شانه خلک هم داسې ویل چې ډاکټر دا سري دا موږ نه ګوري ایون که زموږ د فیملي دغه هم وي پر دوی موږ ته داسې خاص دغه نه ورکوه ډاکټر لګي وو داسې ډیوټي کوله نو ما چې سوچ ما وکړو چې ډاکټرانو ډیوټي ډېر هارډ هم دا صدقه جاریه سر ستاسو هغه بیا ډېر زیاته او ډېر پخه انداز کې ستاسو اداره ماشاءالله کار کوي ما چې کومه پوښتنه کړې وه ډاکټر صاحب چونکې زموږ خپرونې وخت هم پای ته رسي او نورې هم پوښتنې چې کوم دي هغه پاتې دي څنګه چې ما مخکې خبرې کړې وه دا موضوع ډېره زیاته دغه ده او
ستاسو راتګ ډېره زیاته مننه. بیا به انشاءالله تاسو له بلنه درکوو او زموږ پوښتنې چې کومي او ستاسو جوابونه دا سلسله به انشاءالله روانه. ستاسو ته هم ډېر زیاته ستاینه، ستاسو ادارې ته هم ډېر زیاته ستاینه. او پاتې چې کار وي دا زموږ د کتونکو پاتې دی پکار دی چې د وجرا جومات چم ګاونډ په دې کې موږ خپل همدغه رنګه ډاکټر صاحب چې کومې خبرې وکړي دا شعوري طور موږ خپل هڅه چې کوم دا وکړو، دا میسج چې کوم دا موږ په وړاندې ویوسو، دغه حادثات دغه تکلیف نه دا موږ خپل غیر چاپېره سوسایټي چې کوم دا بچ کړو. ستاسو د کتو ډېره زیاته مننه. د خبرونو وخت چې کوم دی هغه پای ته رسي. په تلو تلو کې د هارون باچا خوږ اواز دی، د هغې نه پس پښتو کې خبرونه دي، بیا هندکو کې خبرونه دي. موږ له راکړې اجازت په لوی الله سپارو. د الله په امان.